دوبای باندې الله تندر ولګاو، تندر لایقو، ډېر حرامیان شیو، کنجر شیو. هغه نور څه کوي زمونږ پاکستانیان چې پکې کوم حرامیان شي دي هغې حد نشته دي. داسې چتونو باندې کټونه یې روڼو، هغه کمرې ګراني، نو لاندې باندې داسې لږ ونې ایله چې پکې سړی زنګونان ودرولی شي. یو کټ ته ویلډ کړي څیزونه دي، پیپونه یې ویلډ کړي دي، منځ کې بل دی، منځ کې بل دی، لکه د المارۍ تاقونه نه داسې کټونه دي، پنځه شپږ پراته دي دا لاندې باندې. دا دوه لیڼه دي یا یو لیڼه اوبه راغستلې بهر نه، اوبه کمرو کې دننه راغلي دي، سیلابونه دي. هغې کې چې هغه کوز شوي دي، کمه ګډا کوي او کمه اتڼ کوي. نو ما ورته موبایل کې ولیکل مې لا یخ شي نه یی یخ به شی که نه، که دوبۍ والا مستی کوي نو پیسه ده پکې که نه. نو ته خو د خوارۍ د لاسه ښځه دې پرېښي، مور دې پرېښي، نیا دې پرېښي، زامن واړه واړه بچي دې پرېښي، اتلی که څوک ګډېږي به ته خو مه ګاډېږه، تا سره ګډا خوند نه کوي، ته څنګه ګډېږي؟ ریکاټ یې پې پرېښی دی روڼو، هغه اوبو کې اوچتېږي لګي او څه ټپې کوي. یا الله زما دې توبه. فرعون نه اخوا لاړو روڼو، فرعون چې اوبو راغستی و، حتی اذا ادرکه الغرق، حتی اذا ادرکه الغرق، تر دې چې دا فرعون ډوبېدو راګیر کنو، چغه یې کړه لا اله الا، چغه یې کړه چې حاجت روا یو الله دی، الا الذي آمنت به بنو اسرائیل. شلیدل دی داسې ښه دومره اوږده کلمه ویلې چې موږ یې نشو ویلې، دومره اوږده ده. څنګه چې هغه د بلا زوی مدونه راښکلي دي چې د قاري هغه پلار به یې سر ته نه کیې روڼو. فرعون اوبو راګیر کو، قرآن وی چغه یې کړه د موسی پر رب مې ایمان دی. نن زما مسلمان سیلاب راګیر کو، دی وی تق دی نه دینګ دی بد دی که فرعون بیا کور ته لاړې تله کې دواړه واچوه، کم دروند دي. پوه وجه دا د وخت سره تربیت نشي د اولاد، بې طریقې لوی شي. بیګا مانه چا تپوس که هر څوک بچو وی زما زامن زما مني نه، ستا خوښه دا کور ورته پرېږدمه ځمه، مې چې ته څو ژوندی دا کور د الله په نس ستا دی، چې دا نه مني نو خدای قانون کې دا واخکلی شي. د دو تا سره حق ستا د مرګ نه وروسته جوړېږي، ژوندی چې ستا شعر پوه شوې، سمه خبره ده. او موږ خو داسې غیرتیان پلرونو هم لیدلي پوه شوي دي چې اولاد مې د زیلو ارامیان دي، تمام جیداد یې خرڅ کړلی، د الله په دین یې ورکړ دی، اجوزان له تل دی ته نه زمزې کوه، ما خو ځان تباه که وشله و تاله، تا زویه جواب اوس داسې راکه ماله، زه به درکم جیداد تاله. مې کمزوري خبرې مه کو، ستا کور دی وس دې وي وایه تاسې جلو پښتوک نه شولی نو کو خو وایي خلک که نه لړکېږه وایه. دې ته دور راغې چې پلار دې اوس کډه وکړي، زوی ته دې کور پرېږدي جیداد، وایي زما خدایه تا په کم ګن کې لاړو، داسې دور ته پاتې شو. د یو غیرتي سړي ژوند ګران شو، ډېر ګران شو، ډېر ګران شو. دا چا تا به نه وي پخوا، دا پخپله بیا ګیله مه کوه د بله. څه وکړو بس هغه اورو چې اورېدو ته تیار نه یو، خو اورو نو څه وکړو. الصابرین صبر کوونکي خلق، والصادقین رښتیني، دا د الله رب العزت چې کوم خوښ دي که نه نو هغه ما تا ته ښیي.
کته داسې جوړېدل غواړې چې زه د رب خوښ شمه نو صبرناک یا رښتینی یا دروغ مه وایه والصادقین رښتیني والقانتین تابعدار دا تابعداري صحابه او خول ده او تل دي